ګرانو ملګرو په پېښور کې په 23 اګست باندې د کرایم صورتحال دا دی چې دوه کسان په مختلف واقعاتو کې قتل شوي دي او د رهزنۍ په واقعاتو کې شپږ کسان لوټ شوي دي. د قتل پیلنۍ واقع چې کوم دغه د ګلبهار تاڼې په حدود کې شوې ده چېرته شهریار سکنه قیوم آباد نمبر 4 د پولیس رپورټ درج کړی دی چې د 25 سال رور دی اسفندیار وې دې بیګا په موټر سایکل باندې د خپل پیکوړو دکان نه کور ته راتلو ګلشن رحمان کالوني ته چې راغلی دی دلته په فایرنګ شوی دی دی مړ دی د چې کله بیا موقع راغلی د معلومات کړي د پولیس ته ویلي چې د مقتول رور اسفندیار بل دوست زیشان ویا د سره راتلو وې دا ډزو مغه کړی دی ځکه چې هغه د موقع نه پس بیا تښتېدلی دی او اوسه پورې هغه شته د قتل دویم واقع چې کوم دغه د خزانې تاڼې په حدود ګل آباد کې شوی ده چېرته چې فضل الرحمن نومي کس خزانې تاڼې پولیس ته رپورټ درج کړی دی ویلي دي چې د 24 سال زوی دی قدیم الله وې نن سهار دی چې راپاسېدو نو زه وې د پلار ته ویل دی قدیم الله چې زه ځم چینې ته لامبل ولا وې دا قدیم الله چې څنګه د کور مخې ته ووتو نو ډزې وشوې چې دیو قتل نو څنګه راووتو نو قدیم الله په وینو کې لت پت پروت او مړو د پولیس ته ویلي چې د قدیم الله یو څو ورځې پهله خپل ګاونډیانو سره په خبره باندې تکرار شوی او دا عمدې ګاونډیانو وجلې د پولیس دغه خلاف اف آی آر درج کړی دی او دغه د گرفتاری تل کوششونه شروع کړي دي د رهزنۍ واقعیت چې څنګه ماته واستوي پهلنۍ واقع چې کوم دا د مترې تاڼې په حدود کې شوی دا چېرته چې عاقف ستار نومي کس پولیس مترې تاڼې پولیس ته ویلي چې دی او د کزن دی فیضان دی وی د مترې بازار نه کور ته را روانو مالو نهر سره په دوه موټر سایکل باندې شپږ رهزنان سواره دی او درولي دي د دینه د عاقف ستار نه موټر سایکل مغشته 30000 روپۍ هم ته غشتي موبایل مغشته د اترز وی چې کم دی فیضان د دنه ریالونه غشتي دي او موبایل غشتي او تختیدل دي رهزنې بل واقع چې کم دا د حیات آباد فیز 6 کې شلمان پارک سره شوی دا چېرته چې محمد عمران نومي کس پولیس ته ویلي چې دی د درو مرګره دی فهد جاوید او بل مرګره دی عبدالعمر دی وی دی شلمان پارک سره واک کولو د دوران کې رهزنان راغلي دي درې وونه په ګن پوینټ باندې موبایلونه اغشتي دي د رهزنې درې مواقع چې کم دا سوکنو تاڼې په حدود کې شاتو مارکیټ سره شوی دا چېرته چې اکبر شاه نومي کس نه رهزنانو یو موټر سایکل اغشتي 6000 روپۍ ته اغشتي دي او موبایل ته اغشتي دي د کیس کې پولیس ویلي دي چې اې د رهزنانو پته لګولې ده او دغه خلاف اف آی آر هم درج کړی دي او دغه د گرفتاری لپاره کوششونه شروع کړي دي